هغه روایت داسې دی چې مستدرک د حاکم باندې حواله ورکړي او په هغې باندې وسیله بذوات الفاضله ثابتوي. وی حدیث کې راځي لما اقترف آدم الخطیه، کله چې آدم علیه السلام نه خطایي وشوه، لما اقترف آدم الخطیه قال یا رب اسألك بحق محمد صلی الله علیه وسلم، الله زدرنا په وسیله د محمد علیه السلام امداد کوم، امداد غواړم بحق فلان. حالانکه فقها ذکر کوي چې بحق فلان دعا دا جایز نه ده. بحق فلان بوسیله فلان، بحق فاطمه او بحق علی، دا بحق څه مطلب و؟ چې بوسیله فلان بوسیله فلان، نو هغه وی چې په وسیله د محمد علیه السلام درنه سوال کوم. قال یا آدم وکیف عرفت اول مخلوقو، الله ورته وی آدم تا څنګه وپېژن، ما خو دا هغه پیدا کړی نه دی. نو آدم علیه السلام وی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، کله چې تا ما کې روح واچو زه دې جوړ کړم، فرأيت على قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، ما د عرش پستنه وکتل چې پاوی لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله، فعرفت ان کلم تذف لا اسمک الا حب الخلق الیک. روایت دا دی زه پوه شوم چې تا د خپل نوم سره نه دی او ځای کړی مګر هغه څوک چې هغه تا ته ډېر محبوب دی. نو ما ځکه د هغه په وسیله سوال وکړو. نو الله ورته ویل لولا محمد لما خلقتک، که محمد علیه السلام نه وي نو ما به تم نه وي پیدا کړی. نو شاعران راولګېدل، نو هغوی شعرونه جوړ کړل، وی ستا د مخه دا دنیا شوله پیدا، د نبی علیه السلام د مخه دا دنیا پیدا ده او د نبی علیه السلام د مخه دا دنیا پیدا ده. نه دا روایت په دې باندې سندن او متنن البصائر کې حضرت شیخ القرآن کلام کړی او بیا د دې اصل راغسته دی، روایت راغستی او پای باندې کلام کړی. دا موضوعي روایت دی او هیڅ ثبوت نشته. دویم دا چې ته دا روایت پیش کړې چې دا کلمات وي، نو په مقابله د قرآن کې دا څنګه پیش کړې؟ ځکه هغه کلمات چې آدم علیه السلام ویلي دي هغه قرآن په خپل ذکر کړی دي. سوره اعراف آیت نمبر 23 وګورئ، 22 آدم علیه السلام چې کوم کلمات ویلي وو، نو 22 آیت سوره اعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وی دوارو آدم علیہ السلام او دا بی بی واربا زمنگا کمیو کخپل زان لا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا كَتَبَخْنَوْنَكِ مِنْ تَارَحْمُنَكِ بُمَنْگَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ شُبَ مند تاوانیانونا. وی خدا کلمات ویلی دی. نو دا قرآن نس پریدی او کمزوری روایت پسیزی او وسیلت ثابتے. دویم دا چاہی روایت کے راضی لولا محمد لما خلقتو کا، کہ محمد علیہ السلام میں نوے پیدا کو نو تب ہمیں نوے پیدا کرے. نو سمطلب انسانان پیدا شوی دا محمد علیہ السلام دا مخا دا دنیا دا غد مخا بادا دا. نو سورہ زاریات شپک پانزوستم گوری یلتے سوئی. سورہ زاریات آیت نمبر 56 شپک پانزوستم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ندی پیدا کری منگا بنیان و پیریان
الا لیعبدون مگر دې لپاره چې عبادت وکړي د الله. نو الله ایما بنیان او پیریان عبادت لا پیدا کړی دي او دا د محمد علیه السلام د مخه پیدا دي. نو ته روایت پیش کړو نص پرې دی د قرآن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کړی موږ بنیان او پیریان مگر دې لپاره چې عبادت وکړي. نو الله ایما عبادت لا پیدا کړی او دعا نه د محمد علیه السلام د مخه پیدا دي او دعا به وسیله فلان بیا کې فلان. یو حدیث ما ته وخیا چای کې دا ویلي او که کوم ځای ویلي ته به پوهېږي نه. اچ راځي اللهم انا نسألك بحق السائلین الله موږ ستاسو سوال کوو بحق السائلین. دا غي معنا دا نه چې په وسیله د سائلینو هغه معنا دا ده اللهم انا نسألك بحق السائلین الله موږ ستاسو سوال کوو حق معنا لایق څنګه چې لایق دې سوال کوم سره حق په معنا د لایق قرآن هم ذکر کړی وبولتهن حق بردهن وبولتهن زاړه خاوندان دی احق لایق دی بردهن په واپس کولو دې ښځو. حق معنا لایق نو معنا دا اللهم انا نسألك بحق السائلین الله موږ سوال کوو ستانه څنګه چې لایق دې سوال کوونکو سره. او نور دعاګانې سوره چې راغلي دي تاغي کې وسیله نشي ثابتولی. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. چرته حق وسیله خو بکی نشته. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك چرته بکی دغه نشته. اللهم قوینی فی رضاک وخذل الخير بناصیتی وجعل الاسلام منتهى رجائی. سوره دعاګانې چې وسیله فلان او حق فلان دا ځان نه جوړ کړی دی پکې